په واتس اپ کې خو نوې اپډیټ یوزر نیم یو ځای شوی خو د هغې سره یو بل اپډیټ چې دی هغه هم یو ځای شوی دی چې په هغې باندې به زیاتر کسان چې دی دا به نه پوهېږي او هغه ستاسو دپاره د ټول نه لازم شی دی. څنګه چې یوزر نیم ستاسو دپاره لازم دی، ځینې کسان ته خو د یوزر نیم د پیدې پته شته هم نه چې یوزر نیم کار څه کوي. نو په یوزر نیم ما په تېره شوي ویډیو کې تاسو هم پوه کړی وئ د یوزر نیم پیدا دا ده چې ستا نمبر چې دی دا به چاته نه شو کېږي، ته خپل یوزر نیم چې دی دا به ورکولی شي. خو ځینې کسان وایي زمونږ یوزر نیم چې دی دا 4 اګست دی، زمونږ یوزر نیم چې دی هغه دوباره نه راځي. نو دغه طریقه راته هم ښیم لکه ستا په نوم باندې چې کوم یوزر نیم چې دی هغه د مخکې نه استعمال شوی، نو زه راته طریقه ښیم چې ستا یوزر نیم چې دی دا به تا ته میلاویږي، ستا د نوم یوزر نیم چې دی دا به تا ته میلاویږي. خو تاسو ته عادي وکئ او خپل نومونه چې دي دا پکې اوس چیک کړئ چې ستاسو نوم یوزر نیم چې دی دا 4 اګست دی که نه یې راغستی. نو ځانه به یې په کومو انسو کې راوالئ. که لیټ شوی نو بیا به ورسره دنیا انسي چې دی دا به ته لیکئ، ځکه ستا په نوم باندې به د ډېرو کسانو اکاونټونه وي. نو دا تاسو له وس درکړي دي چې تاسو ځان له خپل یوزر نیم چې دی دا برابر کړئ. دغه یوزر نیم به رالی او دا به بل کس له ورکوئ چې هغه یې سرچ کړي، ډایرکټ په ستاسو اکاونټ چې دی دا به راځي. نمبر ورکولو ته ضرورت چې دی هغه اوس نشته، ستاسو به دغه نمبر چې دی دا یوزر نیم چې دی دا به ستاسو نمبر وي. لکه دا تاسو چاله ورکړو په واتس اپ به ورته ستا آی ډي چې دی دا به راځي. نو دغه طریقه چې دا راته مکمل چې دی دا ښیم. خو ځینې کسان دا خبره کوي چې دا یوزر نیم چې دی دا اوس موږ سرچ کوو نو هغه خو نه راځي. نو دا چې دی دا اوس په ټیسټینګ کې دی، لکه دا ټیسټ کوي او تاسو ته وایي چې تاسو ځان خپل یوزر نیم چې دی دا برابر کړئ. چې کله تاسو خپل یوزر نیم ټولو برابر کړئ نو بیا به مکمل سیستم چې دی هغه به د دې سره چینج شي. بیا به پکې نوي اپډیټ راشي نو دا سره چې دی دا پټ شي ستاسو نمبر چې دی د دې د پټېدو آپشن به په کوم راشي، تاسو خپل نمبر چې دی دا بیا چاته نه شو کوئ. خالي یوزر نیم چې دی دغه به ورکوئ، د یوزر نیم په نوم باندې چې دی تاسو به خلک چې دی دا به سرچ کوئ. خو چې یوزر نیم تاسو ځان له صحیح کتلی د وس نه کتلی کم چې کاروباري خلک ته د هغو لپاره خو لازم دی، ځکه چې هغه به په خپل کارډ باندې دغه یوزر نیم لګوي، دغه شانتې په خپل کاروبار کې ځای په ځای باندې به دغه یوزر نیم چې دی دا به استعمالوي. نو د هر سړي دپاره یوزر نیم چې دی دا لازم دی. په دې ورځو کې تاسو ځانه ګولډن یوزر نیم چې دی دا برابرولی شئ. وروسته بیا نه برابرېږي، وروسته به سر بیا تاسو لوی پرپړې چې دي دا به ورسره نور لیکئ، لکه خپل نوم به لیکئ بیا به ورسره دنیا انسي چې دي دا به نور لیکئ. نو په دې وخت کې ځان له خپل یوزر نیم چې دی دا برابر کړئ. خو د هغې سره یو بل اپډیټ چې دی هغه هم راغلی دی، نو هغه راسره هم شیر کوم او دا یوزر نیم چې دی دا راسره دوباره شیر کوم. په تېره شوي ویډیو کې ما تاسو ته طریقه ښودله، خو په دې کې راته دوباره ښیم او هغه نوی اپډیټ چې دی دا ورسره هم تاسو ته ښیم چې تاسو په هغې باندې چې دی دا هم پوهئ. خو ځینې کسان دا خبره کوي چې سرچ کوو به څنګه. نو د سرچ د آپشن چې دی دا په دې واتس اپ کې چې دی خپل موجود دي. څنګه چې موږ چینل سرچ کوو، تاسو چینل ته تلئ د واتس اپ چینل چې موږ سرچ کوو په هغې کې تاسو زموږ نوم سرچ کوئ مظلوم یار آفیشل، زموږ چینل چې دی هغه تاسو ته راشي. دغه شانتې په دې کې چې بیا تاسو زموږ آی ډي سرچ کوئ، زموږ نوم سرچ کوئ، نو زموږ هغه چینل چې دی هغه به تا ته راشي. نو په دغه طریقه باندې به تاسو سرچ کوئ. څنګه د دې دا سرچ دی په دغه سرچ کې چې دی دا به تاسو ته راځي او په هغې کې به تاسو دغه یوزر نیم چې دی دا به سرچ کوئ. یوزر نیم به بیا نه بیا په عام نوم باندې چې ته هم سرچ کوې نو تا ته به کس چې دی دا په سرچ کې راځي. چې کوم کسان خلک زیات سرچ کوي هغه به تاسو ته په سرچ کې راځي، لکه څنګه چې موږ په فیسبوک کې سرچ کوو، په یوټیوب کې سرچ کوو، په ډېرو نورو ځایونو کې سرچ کوو. نو دغه شانتې به تاسو ته بیا د هغې کس هغه نومونه او هغه اکاونټونه چې دي دا به تاسو ته شو کېږي. نو دغه طریقه به اوس تاسو له خالي د آپشن راغلی دی چې تاسو یوزر نیم چې دی دا ځانه برابر کړئ. نو د یوزر نیم دا طریقه چې دا درته زه ښیم. موږ د خپل سکرین ریکارډینګ چې دی دا ځان سره کولاو کوم. څنګه موږ خپل سکرین ریکارډینګ کولاو کړو پاسه دې ګوټه به تاسو ته ښکارېږي 3 ټاکې. دغه 3 ټاکې چې دي دا به ځان سره ووایي چې څنګه یو دا 3 ټاکې وویل لاندې به سیټینګ تاسو ته ښکارېږي. دا سیټینګ به ځان سره چې دی دا به کولاو کوئ. چې سیټینګ څنګه کولاو کړو له پاسه د چابۍ دا نښه ده اکاونټ ورته لیکلی دی. د دې اکاونټ نه چې دی ستاسو دغه چې دی برابرېږي، یوزر نیم چې دی د دې ځای نه برابرېږي. نو تاسو به دا اکاونټ چې دی دا به ځان سره ووایي. چې څنګه را تاسو ووایي نو دلته کې به لاندې تاسو ته یوزر نیم چې دی دا به تاسو ته ښکارېږي. د لاندې طرفه چې دی 4م نمبر آپشن دی، پرون 5م نمبر یو آپشن چې دی تللو نو دلته کې تاسو ته ښکارېږي 200 په دې ټایم کې، ځکه په دې کې یو بل اپډیټ را روان دی هغه به لاندې یو ځای کېږي. ما ته لا نه دی میلاو شوی، کېدای شي چې تاسو ته هغه میلاو شوی. نو د یوزر نیم یې لیکلی دی، تاسو به دا دغه ګورئ ډایرکټ او بیا دلته کې یوزر نیم چې دی دی ورکړی دی، دا نښه به تاسو ته ښکارېږي. نو دا یوزر نیم چې دی دا به ځان سره کولاو کوئ. چې څنګه را تاسو کولاو کوئ دلته کې تاسو لیکلی کریټ یوزر نیم. کریټ یوزر نیم لیکلی دی. نو ځینې کسان وایي زموږ یوزر نیم چې دی دا استعمال شوی دی. نو که ستاسو استعمال شوی دلته تاسو له آپشنونه درکړي دي. زه درته اوس ښیم چې تاسو به خپل یوزر نیم چې دی دا به څنګه رالی او ګولډن به څنګه رالی. که ستاسو د فیسبوک پیج وي نو د هغې پتلون هم راغستی شئ، تاسو د خپل انسټاګرام هم راغستی شئ او یو بله طریقه د هغه راته ښیم. نو لاندې تاسو له انسټاګرام درکړی دی. نو که ته د خپل انسټاګرام رالی نو ډایرکټ دغه ووایه نو ستا د انسټاګرام کم یوزر نیم چې دی هغه به ډایرکټ چې دی هغه به ستا د واتساپ سره یو ځای شي. نو هغه به دغه طریقه هم ته راغستی شي. دغه شانتې که ستا د فیسبوک یوزر نیم وي او ستا هغه خوښ وي نو د خپل فیسبوک یوزر نیم چې دی هغه هم ته د دې سره ډایرکټ چې دی دا یو ځای کولی شي. نو دا 2 طریقې چې دي په دې باندې ته یو ځای کولی شي. بیا کوم ستاسو دغه نه وي خوښ
او تاسو وایئ چې موږ د خپل مرضی یوزر نیم چې دی دا کیدو او کم کاروباري خلک چې دی د هغو لپاره خو خاص نه ده ځکه چې د هغو سره به واتس اپ بزنس وي واتس اپ بزنس به رقم کسانو سره وي ځکه د کاروبار لپاره ته استعمالوي نو بیا واتس اپ بزنس خره چې هغه اتوماتیک جواب هم ورکوي او هر سره چې دی هغه اتوماتیک کار کوي نو ته به داسې چل وکړې چې ته به لاړ شي واتس اپ بزنس چې دی دا په موبایل کې انسټال کړې که کومو کسانو نه انسټال کړی هلته کې به خپل یوزر نیم وګورې نو تا ته به هلته کې ستا یوزر نیم چې دی دا میلاو شي که په دې ځایونو کې تا ته میلاو نه شو که ستا د انسټاګرام دا نه خوښ د فیسبوک دا نه خوښ واتس اپ بزنس ته بلاړ شي د هغه ځای نه خپل یوزر نیم چې دی دا استعمالولی شي نو په دغه طریقه باندې خپل ګولډن یوزر نیم چې دی د واتس اپ بزنس په تور باندې استعمالولی شي که هلته نه نو دلته کې ته وګوره لاول که دلته کې راشي خو دلته به یې څنګه ګوره دلته کې به تاسو ته ښکارېږي دا شنه پټه او سپین لیکل به تاسو ته ښکارېږي دا به ځان سره ووایي چې دا څنګه تاسو د ځان سره ووایي نو دلته کې به خپل یوزر نیم چې دی دا به ولیکئ پرون موږ هغه یوزر نیم لیکلی یو کس ویل تا داسې دا خو زه تاسو ته طریقه ښیم عرضي لیکم دا عرضي دی مثلا دا اوس چې دی دا موږ عرضي ولیکلو دلته عرضي ولیکلو د دې سره مثلا موږ 4 ولیکلو هسې 4 باندې هم شته تینو ګوره ته یوزر نیم دلته کې شو 2 په 2 نشته ګوره ته موږ دلته کې 8 په دې باندې چې دی دا جوړ شوي دي په دغه باندې جوړ شوي دي دا چې اوس موږ په هغه کې وګورو په واتس اپ بزنس کې نو په واتس اپ بزنس کې چې دی دا موږ ته راشي دلته کې چې دی دا شین کراس ټکی ورته راغی چې دا ورته راشي نو دلته کې د سیو د آپشن چې دی دا تاسو ته هم شي نو دا به ځان سره چې دی دلته کې به یې سیو کړئ چې څنګه دا سیو کړئ نو دلته کې چې دی دا به ډن کړئ ځان سره چې څنګه یې ډن کړو نو دلته کې تاسو ته بل اپډیټ چې دی دا تاسو ته په دې ځای کې میلاو شي زه تاسو ته هم دا بل اپډیټ سره شیر کوم بل اپډیټ چې دی دلته کې دی ځکه دا یوزر نیم چې دی دا استاد زما دا یوزر نیم وکتلو چې مظلوم یار 8 وته موږ لیکلی دی نو دا چې ته سرچ کوې نو ته به راځې او هر کس چې دی به زما سره رابطه چې دی دا به کوي نو دا چې دی ته خپله سیکورټي به دې کې هم ساتلی شي لکه خپل حفاظت چې دی دا ته به دې کې کولی شي چې هر سړی ستا سره رابطه نه ساتي ته چې هغه سړی زما سره رابطه وساتي چې کوم له ما خپل نمبر ورکړی کوم له ما خپل کوډ ورکړی چې هغه رابطه وساتي نو د دې سره یو کوډ هم راغلی دی د دې نه مخکې چې دا اپډیټ نه وي د شر موږ تاسو د دې سره به یو کوډ چې دی دا به راځي نو هغه کوډ چې دی هغه تاسو په دې ځای کې چې دی دا یو ځای کولی شئ کاټېږي نو دا په ایوری ون باندې چې په دې باندې څنګه زور وکړئ دلته ګور دا په ایوری ون باندې دی نو چې دا په ایوری ون باندې دی نو هر کس تاسو سره به دې کې چې دی رابطه ساتلی شي رابطه ساتلی شي ته به داسې چل وکړې دا به د لاندې ته راکوز کړې د لاندې ته به راکوز کړې چې ته د خپلې خوښې د کسانو سره چې دی رابطه کوې نو د لاندې ته څنګه راکوز کړې دلته ډایرکټ چې دی موږ له کوډ راکړو کوډ یې راکړو 0 6 8 او 1 کوډ راکړو دا کوډ چې موږ چاله ورکړو کم کس له موږ دا کوډ ورکړو نو هغه به زموږ سره رابطه ساتي زموږ یوزر نیم ولا موږ ورکړو او دا کوډ ولا ورکړو نو هغه به رابطه ساتي هر سړی به نشي ساتلی نو دا د دې ځای نه دی دا چینج کېږي مو ته چینج کولی هم شي دلته کې ځان یې چینج کوه په دې باندې ګوته کړه چې څومره چینج کوې دا چینج کېږي دغه شانتې نو دا ته د دې ځای نه چې دی دا چینج کولی شي دغه ته چینج کوې دا بدلېږي خو که دلته کې تا په ایوری ون باندې دا لګولی دغه شانتې او په ایوری ون باندې دا وي نو چې په ایوری ون باندې نو بیا چې دی ستا سره به هر سړی چې دی هغه به رابطه کوي خو که لاندې له راغی او دلته کې دی سیو کی دا کی چې دا تا سیو کړو دا نو چې دا دې سیو کړو نو بیا چې دی ستا سره به هغه کس رابطه ساتي چې کم کس لا تا دغه کوډ چې دی دا ورکړی نو موږ چې دی دا په ایوری ون باندې کوو دا چې دی دا موږ د ځان سره چې دی دا به یو ځای کوو نو په دې طریقه باندې تاسو یوزر نیم چې دی هغه د هغې خپل حفاظت کولی شئ او ستاسو سره به هر کس چې دی دا به رابطه نه کوي نو دا اپډیټ چې دی دا د دې سره یو ځای او خپل ګولډن یوزر نیم کالی هغه په دغې طریقه باندې چې دی تاسو ځان له اخیستی شئ